بسم الله الرحمن الرحيم. والأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار كالعلم مثل السرية والساق أجري مجراه في إجراء الوصف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه. والأظهر أنه وصف دي دینا قاضی صاحب رحمت الله علیه خپل رائے ښکاره کی چې ظاهره دا د چې لفظ الله دا اصل کې وصف شي، اصل کې اصلا دا وصف و معنی مشتقی و پوئیگا بخبر باندې خچ وصف شي نبیا خودغه مخکې درې واړه اعتراضونه راتلل پوئیگا کم چې عالمیت کې د په دلیل کې پیش کړل دوی عالم ذکر دی چې موصوف حقیقی کی صفت پوئیگا او دویمه خبره دا وکړله الله تعالی د فاره یو اسم پکار دی چې ټول صفات هغې ته راجع شي او هغه صرف لفظ الله کې صلاحیت شته، نورو اسماو کې نشته. بلکې وصف شي نو بیا به دغه لا اله الا الله مفید د توحید نشي او خو مفید د توحید ده نه دی وایي چې دا هغه درې واړو به جواب وکړو، خو ظاهره دا ده چې دا وصف دی پوهېږې ظاهره دا ده د دغه درې واړو خبرو نه دا نه ثابتېږي چې وصفیت نفي شي. ښه وصفیت دغه درې واړه دلایل تا دې دپاره پیش کړل چې ته وایې دا عالم ذاتي دی او عالمیت ثابت شي. څه ثابت شي؟ نو دې سره وصفیت نفي کېږي نه. ها وصفیت تاسو پوه شولی پې نو چې نه نفي کېږي نه د هغې جواب بسي نه. د لومبی دا خبره کړې وه حافظ صاحب چې دا عالم ذاتي دی ځکه دې موصوف حقیقي او صفت او دویمه دا خبره کړې وه چې دا الله تعالی دپاره یو اسم فکار دی او هغه صرف لفظ الله صلاحیت دی چې ټول صفات ورته راجع شي. او درېیمه یې دغه کړې وه چې لا اله الا الله به مفید د څه نه شي د توحید. نه دی وایي چې ټیک ته علم دی، علم اصلا وصفو، اصلا وصفو اصل کې وصفو او وروستو بیا علم ګرځېدلی دی، خو دې د اعلامو ذاتیو قصدیو نه دی پوهېږې بلکې د اعلام غالبو نه دی، د اعلام پوهېږه به خبره باندې دا اصلا وصفو او د وصف استعمال خو په یو ذات معین کې نه کېږي، بس په ذات مبهم کې کېږي، هر چاته ویلی کېږي. خو ما ته ګورئ د لفظ الله استعمال چې مونږ وکتو نو د ذات ته الله تعالی نه علاوه د لفظ الله استعمال نه کېدلو نه. دومره غلبت الاستعمالو چې د لفظ الله استعمال د ذات ته الله نه علاوه چا کې هم نه دی شوی، چا کې مو پوه نه شولی. نو د دې غلبت الاستعمال د وجې نه چې دومره استعمال غالبه شو په ذات الله کې د لفظ الله چې بل ځای د سره استعمال کېدلو نه، نو گویا چې دی کل عالم شلو، کل پوه شولی به خبره باندې. او د چا نه شو؟ د اعلام قصدیو ذاتیو نه نه دی، خو د اعلام غالبو نه شو. پوهېږه به خبره باندې. نو ما ته ګورئ دې په شان د څه وګرځېدو د عالم، نو چې د عالم په شان شو نو هغه درې واړه خبرې ستا راللې موصوف واقع کېږي صفت دا ځکه اوس موصوف واقع کېږي صفت او ټول اسماء حسنا د الله تعالی لفظ الله ته ذکر راځي دي چې دا کل عالم شلو که نه پوهېږې. هغه وروستی خبره چې تا کومه کړې وه چې مفید د توحید به نه شي، نه خو به هله نه شي چې خالص وصف شي او دا خو خالص وصف نه دی، دی اصلا وصف دی، اوس عالم ذاتي ګرځېدلی دی پوهېږې. خو ابتدا نه مونږ ډایرک دا لفظ الله د ذات ته الله تعالی دپاره وضع کړی نه دی ړومبې نه. ښه پوهېږې که د ړومبې نه وی نه دا به د اعلام قصدیو نو. ښه معنی دی به قصدن او مقصودن به د ذات الله دپاره علم. ښه نه دی د اعلام څه نه دی غالبه نه دی
پوه شولې په خبره باندې نو کلمه د لا اله الا الله مفیده د توحید شوله اگر چې مونږ لفظ الله ته اصلا سو وایو وصف وایو پوه نه شولې په خبره باندې ها او دی په ول ازهرو باندې دلیل رستو خپل بیانې چې وصف ورته ولي وایم ز په اصل کې ها رستو عالم ګرځي کنه نو د ابتدا نه ورته ولي عالم نه وایم نه کې یو مسله د ویزه کدا خبره کوم په یګه خبره نو ګوره عبارت ول ازهر ډیر ظاهر دا چې انه لفظ الله وصف دا وصف دی په اصله په خپل اصل کې دا وصف دی خالق چې دا وصف شو په یګه خبره باندې نبی دی ولی موصوف واقع کیږي وصف خو سن واقع کیږي موصوف او دا ټول اسماء د ته ولی راځي کیږي اسماء الحسنا به تور صفت او به تور وصفیت ولی د ته راځي کیږي چې دی وصف شو وایي او لفظ الله لا اله الا الله څنګه مفید د توحید ګرځي چې دی وصف شلو نو لکنه سرا لاندې لیکلي ابطال الدلیل ابطال الدلیل ابطال دلیل القائل دا چې کوم قائل په دې باندې چې دا عالم دی دا دلیل باطلی ها لکنه لما غلب عليه لکنه لیکن چې کله استعمال د لفظ الله غالب شو بچا باندې صرف په ذات الله تعالی باندې به حيث دوره چې لا یستعمل فی غیره تعالی د خدای نه علاوه بل چا کېړو استعمال نه پوهیږي وسوارکل او بشان د سو ګرځیدو د چا بشان د سوریا او د الصعب بشان ها اپیسه د چا بشان دا سوریا او صعق نه ده دا اصلا افیسه اوصاف تسدي او بیا رستو غلبۃ الاستعمال د وجنه دا علمین ګرځیدلی څه ګرځیدل سوریا اپیسه تصغیر د ثروا ده څه پوهیږي سره او سروا ویل کېږي هغه خدي ته چې مالدار خدي مالدار تاسو په شوله په خبره باندې او دا د سروان مؤنث ته صفت مشبہ ده سروان مذکر ده مالدار سړی او سروا مالدار خده ثروت ویل کېږي مالدار ته تاسو په شوله په خبره باندې لکه د عطشان او د عطشاف شان عطشان تګي سړی او عطشا تگی خدا صفت مشبہ اپی سے پوہیگے نبات گورے پا افتدا کے وصف شو کنا ہر حق ذات مؤنثا چی مال ورسری پختو کی مالدار خدا یو معین ذات نا بس ہر مالدار نا ابتدا کے وصف شو لکا پوہیگے او بیا اپی سے دا مخصوص توری نومو ګرځي د مخصوص توری نومو ګرځیدو ځکه د هغې خواته کواکب او د واړه واړه ستوري ډیرو او په یو محل کې ټول څه شوي راغونډ شوي نو د هغې څه وګرځېدو خو حافظ صاحب دومره نوم وګرځېدلو پوهېږه په خبره باندې چې استعمال په ابتدا کې کېدلو خو بیا وروستو چې سوریا به دې ذکر کوو نو ذهن ته به مالداره ښځه اړو راتلل نه ډایرکټ به دکه سوره اوس هم چې سوریا ذکر شي نه ډایرکټ ترېنه ستوري اخیستلی کېږي که نه پوهېږئ نو اوس دا څه وګرځېدو عالم وګرځېدو خو د اعلام ذاتیو نه دی او د قصدیو نه دی بلکې د اعلام غالبو نه شو دی عالم ذاتی د ذات عالم وګرځېدو خو قصدن نه دی د غلبة الاستعمال د وجې نه پوه شولې او دویم مثال الصعق شو څه صعق ویل کېږي حفیظ صاحب سخ آواز ته شدت الصوت ته فاخذتهم الصاعقه قرآن شریف کې راځي که نه تیز آواز دې ګړس ته تیز آواز وایي تاسو پوه شولې پوه شولې په خبره باندې بیا دا د یو کس لقب ګرځېدلی دی خویلد بن نفیل خویلد پوه شولی په خبره باندې او ستاسو حاشیې چې کوم دی نو وجې ته اشاره کړې ده چې دا د لقب ځکه وګرځېدو چې تمیم د دې سړي چې کوم دی نو سر په یو ګزار ووښو د دې خویلد نو چې ده به کله بیا آواز اورېدلو نو د هغې سره به یې څه واله چغه به والا څه به والا
تاسو پوه شولای په خبره او دویمه وجه دا لیکلې ده چې د ډوډۍ او خوراک تیار کړو په کټوۍ کې نه هوا راغله کټوۍ الټه کړله پوهېږې نو د هوا ته خیره وکړله نو الله تعالی پې صاعقه راولېږله مانه یو تندر پې راغی یو ګړس پې وشو یو تیز اواز پې وشو نو بس دا د دې خوی لید څه وګرځېدو نو ما ته ګورئ صعق ویلې کېږي څه ته سخت اواز ته پوهېږې او دویم دا چې دا په معنا د شدید الصوت سره تیز آواز والا کس تیز نو شدید الصوت اپیس هر شدید الصوت کزیما کته قبل نه ابتدا کې وصف ها په ذات مبهم سکو هغه ذات مبهم چې هغه کې شدت الصوت وس او بیا وروسته د چانو مګرځیدو د یو کاس خویلید او داغه نه استعمال بل چا کېړو اوس په پوه شوئ نو سوریا او صعق ته وګوره ابتدا کې او اصل کې اوصاف او رستو د غلبۃ الاستعمال د وجه نه چې د دې الفاظو استعمال صرف په یو ذات کې شوی دی نورو کې نو عالم ګرځېدلی دی نو دک شان لفظ الله نو اوس عبارت ته وګورئ لیکن لما غلب علیه چې کله استعمال د لفظ الله غالب شو پس کې په ذات الله کې بل چا کې استعمال نو اجری مجراه اجریه دیم قائم مقام شورا فی سب دچا د عالم ها پس کی پی اجراء الوصف علیه پی اپی سب دا وصف بچا جاری کیږي اے دی به موصوف واقع کیږي صفت وا او سمر اوصاف چې د الله تعالی د اسماء الحسنا په شکل کې هغه ټول د تجاری ها الله عزیز دی الله حکیم دی الله قهار دی ټول به تراجی کی کنه تاسو ګرځیدو عالم ورده وامتناع الوصف به وامتناع او د په ذریعه سره چې بل څوک موصوف کوي هغه خبره به ممتنع ای وسخه وایي د په ذریعه سره چې څوک څه کوي یعنی دې د چا د پاره صفت واقع کوي نه دا خبره اوس ممتنع شو وصف عالمي ذاتی وګرځیدو اگر چې د قصدیونه نه ده خو د غالبونه شلو ها نو دا دواړه خبرې څه شولې هغه لومبی دلیل او دویم دلیل ابطال ته اشاره وکړه او صاحب پټول پچا جاری کیږي ها په لفظ الله باندې دا هغه سویم دلیل ته دویم دلیل ته اشاره وکړه و امتناع الوصف به او بد سره څوک موصوف کولم نشي چې دی ولا سواقي شي دا خبره ممتنع شوله او دریم وعدم تطرق احتمال الشرکت الیه افیس د شرکت احتمال اوس د تنشی راتللی ها د تطرق معنا راتللی و عدم تطرق احتمال او د شرکت احتمال اوس دته نو چې نشی راتلی نه لا اله الا الله کلمه مفیده د څه شوله توحید شوله دا خو د عالم ذاتی والا چې کوم درې دلایل د هغې افطال وکړلو اوس خپل دلیل بیاني والاظهر انه وصف ظاهر دا څه دی وصف دی لأن ذاته من حيث هو لأن ذاته دې د نفس خپل وجه بیانې د والاظهر د فار افیس د الله تعالی ذات چې من حيث هو والها من حيث بغیر د لحاظ د یو صفت نه د الله تعالی سره حقيقي صفت یا اضافي خو اوصاف وانه لخالص ذات من حيث نافی صاحب دا د بشر په عقل کې ناراضي ها او دا د چا معقول نه دی چې چا عقل کې راشي ذات ته الله تعالی پوه شولای په خبره باندې ها نه ماته ګوره پیسه داسې یو لفظ هم نشته دی چې هغه د الله تعالی په ذات باندې څوک دلالت کوي ولې دلالت ویل کېږي فهم المبهوم من اللفظ کنه چې مبهوم ستا ذهن تراشي د چانه یا فهم المدلول من الدال دال نه په څه دلالت کوون کې دا غي نستا ذهن ته مبهوم او سراشي مدلول راشي پوه شولې نماته ګوره په دلالت کې وړاندې څه فکر ده وضع فکر ده نو وضع ویل کېږي یو شی بل شي پورې خاص کول په داسې طریقې سره چې شی اول ذکر شي نه ذهن ته بسر راځي
نو چې ذات ته الله تعالی په ذهن کې راتللی نشي نو څنګه به وضع راځي ولکه تاسو نه پوهېږئ ما ته ګورئ وضع دې ته ویلی کېږي چې یو څیز بل څیز پورې خاص کړي یا په پښتو وایي لفظ ته یو معنا پورې څه کړي او چې کله دا لفظ ذکر کړي نو ذهن ته دقه معنا راځي که نه پوهېږئ نو دا ذهن ته چې دقه معنا راځي او دا لفظ ته ذکر کړي دقې ته دلالت ویلی کېږي ښه دې لفظ گویا دلالت وکړو په دقه څیز باندې نو د دلالت ته وجې نه دا څیز ستا ذهن ته راغی که نه نو چې دا الله تعالی ذات د یو لفظ دپاره پې صرف ته څه وګرځئ مدلول وګرځئ او دغه لفظ پې څه شي دال شي نو دا لفظ به په ذات ته الله تعالی باندې اله دلالت کړي چې ته لفظ الله ذکر کړي او ذهن ته د الله تعالی ذات راشي نو د الله ذات خو ذهن ته راتللی نه شي خو د یو بشر معقول دی نه اوس پې پوه نه شولې نو داسې یو لفظ بیا شته دی نه چې د الله تعالی په ذات باندې څه وکړي نه پوهېږئ نو ما ته ګورئ که لفظ الله مونږ څه واخلو علم ذاتی واخلو نو په علم ذاتی کې دا خبره ضروری ده چې دا علم ته ذکر کې نه ذهن ته به حق ذات راځي که نه لکه د زید نوم دی چې زید ذکر شي دې ذهن ته راشي او دی راتللی شي که نه نو چې لفظ الله ذکر شي او ذهن ته ته وایي چې زما ذات راغلی د الله تعالی ذات خو د چا معقول نه دی د بشر په عقل کې نو یو لفظ به دلالت وکړي په الله تعالی باندې په ذات باندې نه پوهېږئ او چې کله مونږ لفظ الله څه وګرځو وصف وګرځو پوه نه شولئ په خبره باندې نافي صاحب اوصاف څه دي د الله تعالی دا څومره اوصاف چې دي نه الله تعالی په دنیا کې دغه اوصاف خلقو له ورکړي دي لکه رحم خلقو له ورکړی دی که نه قهر خلقو له ورکړی دی دا څومره چې دي نو دا ټول مخلوق کې هم تقسیم کړي دي که نه اگر چې د الله تعالی صفات او د عبادو په صفاتو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی خو څه نه څه اندازه خو خلقو ته لګېږي که نه پوه نه شولئ په خبره باندې نو ما ته ګورئ چې لفظ الله ته څه وګرځو وصف وګرځو نو وصفي معنا پکې راغله نو هغه وصفي معنا خو ذهن ته راتللی شي که نه نو اوس په یو لفظ څه کولی شي دلالت نو مجبوراً به ابتداءً دې څه اخلو که وصف نه اخلې نو د الله تعالی ذات معقول البشر دی نه چې نه دی نه یو لفظ د الله تعالی په ذات دلالت کولی نشي او اله به کې چې ذهن ته ستا راشي او ذهن ته چې راځي نو د وصفیت سره به راځي نو وصفیت چې ته هر یو اخلي که معبود اخلي نو د معبود تصور به وکړي د ذات الله نه د معبود به څه وکړي او د معبود دپاره چې کوم لفظ وضع دی هغه به پې څه دلالت تاسو پوه شولئ نو ګوره ورته لأن ذاته تعالی من حیث هو بلا اعتبار امر آخر چې بل شی ورسره څه نه کړي معتبر هغه بل څیز حقیقی لکه علم و قدرت شلو یا غیر حقیقی اضافی لکه رازقیت شلو خالقیت شلو پوئیگئے نو غیر معقولی للبشر دا دا بشر فعقل کے نفلا یمکن ممکن نشولا ایدل علیه بلفظ چی دا اللہ تعالی پا ذات بانی پا یو لفظ سو کی پوئیگئے بخبر بانی چې دلالت وکړلی شي د الله تعالی په ذات باندې فیو لفظ سره یعنی یو لفظ د الله تعالی په ذات باندې څه وګرځي دال وګرځي دا کېدلی دې ځای پورې پوه شولې اپي صاحب تاسو پوه شولې خو چونکې هغه اولنۍ رایې د ډېرو محققینو چې کوم دی نه رایې وه هغه پرونی چې مونږ کومه ووې ښه نو قاضي صاحب ته د دې خبرې نه هغې جواب کې ښه حفیظ صاحب ټیک ته ذات ته الله تعالی ذات د چا عقل کې نه راځي ویږه به خبره باندې او د الله تعالی تصور څوک نشي کولی چې الله ته متصور کې ښه خو تصور بالکنه او بکنهه نشي کولی ویږه او تصور بالوجه او بوجهه په یوې طریقې سره تصور دا کېدلی شي ښه ویږه به خبره نو چې کېدلی شي نو د الله تعالی تصور به بالکنه او بکنهه نه کوي ځکه هغه کېږي نه یو بوجه ما به وکړي او د وضع دپاره بس دکه کافي دی ښه لفظ به ولس کړي پوه نه شولی به خبره به او دویمه مسله پې تاسو عقایدو کې دا خبره ویلې ده چې الله تعالی په دې قادر دی چې د یو بشر په ذهن کې پوهېږه به خبره باندې تصور بالکنه او بکنهه کی دی ها دا سنا ممکنه خبره
نو چې بس ممکنه شوله نو هغه محالوالی د دې څه شولو ختم شو نو دغه خبره ستا صحیح نه شوله چې موږ ورته وصف ځکه وایو چې بیا به یو لفظ د الله تعالی په ذات باندې څه ونه کړي دلالت ځکه دلالت څه ته ویلی کېږي چې دغه مدلول ذهن ته ستا د دال نه راشي که نه نو دا به کله راځي چې مدلول خو ذهن کي نو ذهن ته خو ذات الله راتللی نه شي نو موږ ورته مجبورن څه ووایو دې ځای پورې پوه شولې ولانه لو دل دا د قاضي صاحب دویم دلیل دی ښه اظهر دا ده چې دا وصف ته یو خو دغه وجه شوله دویم ولانه لو دل که لفظ الله دلالت کی علی مجرد ذاته المخصوص د الله تعالی په صرف ذات مخصوصه باندې ها نبی الله ما افاد ظاهر قوله تعالی د الله تعالی دا قول نه دی د دې ظاهر با پیدا ورنکی د څو شاته لاړ شي معنا صحیحا معنا صحیح با او هغه قول الله تعالی څه دی وهو الله فی السماوات وهو الله ما ته ګوره دا فی السماوات جار مجرور متعلق ته په لفظ الله پورې په لفظ نو که لفظ الله څه شي دا علم ذاتی شي دا نو د فی السماوات تعلق په لفظ الله پورې بیا نشي راتللی ځکه تعلق تاسو ویلي د جار مجرور یا به د فعل سره کوي یا به د شبه چې معنا د فعل پکې او چې لفظ الله خالص څه شولو تاسو چې وایي زید فی الدار ناغل سره وباسه کنه زید ثابت فی الدار یا مستقر فی الدار خو ډار خو زید سره نشي متعلق نه پوهیږي ها دا ظاهر ټکه ځکه وایي که سره وباسه نه بیا هم معنا ورکی وهو الله یعلم فی السماوات وهو الله یعلم دی ولا راويستو وهو الله عالم فی السماوات نه ظاهری قول ته چې ګورې نه بیا معنا صحیح نه ورکی ها ځکه د فی السماوات تعلق خود چا سره بیا راغلی پوهیږي بل د ذات ته الله تعالی د پاره بیا ظرف راغی الله تعالی ذات په اسمانونو کې دی نو الله تعالی خو د مکان او د ځایونو نه څه دی منزه او ما ته ګوره قاضي سے وی چې ته لفظ الله سواله وصف واله نو وصفي معنا به راغله نو بیا د فی السماوات تعلق سره برابر شو ظرفیت والا معنا مرانه لاله بیا به وهو الله معنا شي وهو المعبود فی السماوات او دغه ذات دی په اسمانونو کې څه دی معبود دی نه د فی السماوات تعلق د معبود سره بیا صحیح دی کنه ځکه معبود اسم مفعول نه کنه دی او د ظرفیت معنا هم ختم شوله الله معبود دی معنی د الله عبادت کولای کیږي په اسمانونو کې په نه شوله نګوره ورته ولانه لو دلک لفظ الله دلالت کی په صرف ذات مخصوص باندې نو لما افاد فائدہ باندې کی ظاهر د قول الله تعالی چې هغه هو الله بالسماوات دی معنا صحیحا معنا تاسو په شولې معنا صحیح یاد موکړه خبره ته د جار مجرور تعلق د چا سره د ذات سره نه راځي ها د وصف سره راځي او د ذات سره نو دی ورته جواب کړی دی چې صرف چې کله کله ذکر د ذات یا مراد لري وصف مشهور ها او دا تعلق د جار مجرور په اعتبار د وصف مشهور سره ها وایي لکه تاسو ته ورست شعر راشي ها د حجاج بارکه شعر ویل اسد علی وفي الحروب نعامه اسد انت اسد علی ته په مازمره او په جنگونو کې بیا شو تر مرغی ښا اسد نو علی جار مجرور چا پورې متعلق دی نه اسد خو علم دی څه دی نو ذکر د اسد او مراد رنا وصف مشهور یعنی انت شجاع علی فما بادری فما او نور زینو کې نو پیسه لفظ الله دلته ټیکتا علم ذاتی دی خو مراد به ترنه مونږ سوالو وصف مشهور والو وصف مشهور ده الله تعالی معبود ده ها وهو المعبود في السماوات او دا سناشنا خبره نه د جار مجرور تعلق ور سره بیا په دې اعتبار سره په نه شولې ولئن معنى الاشتقاق بل دا خبره چې معنا ده اشتقاق معنا څه ده هو كون احد اللفظين مشاركا للاخر چې په دوه لفظونو کې یو د بل سره شي په معنا کې او په څه کې نراشه وهو دا معنا د اشتقاق حاصل بينه وبين الاصول
دا حاصله د پمند لفظ الله کې او پمند هغه اصول کې چې کم ذکر شو مخکې وی د الہ یا الہونه یو اصل هغه بیان کو به وی د الہ یا الہونه نو دا کم اصول مذکوره چې ذکر شو د دې او د لفظ الله منځ کې خبا قاعده معنا د اشتقاق شته دي نو ولي قول نه کې چې دا غي نه څه دي مشتق دی او دا په اصل کې سو وصف دا د قاضي صاحب څه دي دریم دلیل شلو ها سویم دلیل شلو بدادری دلیل او قدریات کې د دریم دلیل جواب به سبا کې خیر او وایو او دا غلګ عبارت پکې پاتې شو ها